موږ په دغه منې په میاشت بیرته راځو پاکستان ته راځو اتې بیا په توی پراته یو په ټک پراته یو په دیره باندې پراته یو ګرم علاقو ته ځو په کلاچي باندې پراته یو موږ په ژمي باندې دغه وطن ته ځو په دوبي باندې ګرمۍ موسم کېږي موږ په باډر باندې خیزو اتې پورته د افغانستان په علاقه باندې پراته یو کمینې ظاهره سبب دغه ده نور اتې الله علم لري چې زموږ نصیب به تر څو پورې په کوچتوب کې وي لار یې وچه راته بنده کړې ده په څه وجې یې راته بنده کړې ده وجې څه شی ده وجې موږ دا وجې غواړو چې دا وجې د راوښیي په څه وجې یې راته بنده کړې ده لارې سمې وي چې دا خاتون وو حکومت څه نه راته ویلي بدوش दरअसल दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं बाकी दुनिया की तरह हमारे खिते में भी ये लोग पिछले कई सदियों से मुख्तलिफ खितों और इलाकों के दरमियान सफ़र करते आ रहे हैं کامې د بتانای یاره عمر به مې شپېتو کالو اوښتی کم به نه وي څه دا پیدا شوي وو دا کوچیان ما نوم یاد خان ده بر را روان یو موږ خو به دا معلوم چې کته پورته کړي بیا دې لارې ته راغلو محمد نومېږم موږ له افغانستان را روان یو موږ خو کوچیان خلک یو بس اتې په پاکستان او په افغانستان په دواړو باندې ګزاره ده ما نوم ګلبت موږ په کام د بتاني یو موږ کوچیان یو موږ مالداران خلک یو څلمنه یې افغانستان ته ځو منه یې کته پاکستان ته راځو मेरा नाम प्रोफेसर मेरसन खान अतल है और मेरा बुनियादी ताल्लुक ज़िला जोब से है लेकिन मैं कई चंद सालों से यहाँ कोयटा में रईस पज़ीर हूँ और आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में पीएचडी स्कॉलर हूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक खाना बदोशों पर सबसे ज़्यादा मौसर और ख़ूबसूरत काम अंग्रेज़ दौर हुकूमत में हुआ है जिस तरह ये गेज़िटर्स में हुआ है जोब गेज़िटर्स में इन लोगों के बारे में सबसे अच्छा काम मौजूद है इनकी तफसीलात मौजूद है इनके रास्तों के बारे में ज़्यादा मालूमात मौजूद है सीबी गेज़िटर है एक दूसरा किताब है इसी तरह कोयटा गेज़िटर है और इन किताबों को मैंने इंग्लिश से पश्तो में तर्जमा किए हैं तो इन किताबों में इन लोगों के बारे में अफ़गान खाना बदोशों के बारे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मौसर मालूमात मौजूद है खाना बदोशों का एक बड़ा ग्रुप अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से बामियान गज़नी लोगर पक्तिया गर्देज से रवाना होकर बरास्ता दर गोमल पहले दर इस्माइल खान पहुँचते थे और फिर यहाँ से पंजाब के मुख्तलिफ़ ज़िलों में बिलखसूस जनूबी पंजाब बकर वग़ैरह में फैल जाते थे और इन लोगों का दूसरा बड़ा ग्रुप जो है वो गज़नी से बरास्ता कमरदीन खारेज जोब आ जाते थे और जोब से फिर मशहूर दरा दानसर के रास्ते ये फिर दर इस्माइल खान चले जाते थे और फिर वहाँ से पंजाब के मुख्तलिफ़ गर्म इलाकों में जहाँ भी इनको अच्छा माहौल साजगार हो ये लोग उधर पहुँच जाते थे और वो खाना बदोश जो सिस्तान हिलमंद कंदहार से आते थे वो बरास्ता पशीन यानी दरा कोजक और पशीन से होकर फिर दरा बोलान के रास्ते ये लोग अंदरूनी सिंध मशरकी बलूचिस्तान कभी कभी दरा गज़खान की तरफ निकलते थे और वहाँ अपना सीज़न गुजार के फिर आने वाले साल जो है वापस अपने जो है पुराने चरागाहों को चले जाते थे
او زه خو میاوالې ته او ډبرې ته او راځو د افغانستان د ښارونه دې را روان وو انګور اډې ته راځو د انګور اډې دې پاکستان ایسار کړو دا اثرات به راځو دا هلته په دغه راوړو دا به د څه وایي که بنیستي وه که باسي وه موږ به لا په ورسکې راتلو دا به په انګور اډ راتلو دا به لا په منظره راتلو اوس یې دا یې سرداده یې رایسا کړو په دنیا موږ خو کډې وایي په دغه دنیا میږدو یا په بزو شي یا په وښو یا په خرو شي هغه غونډې راځي ستې چې مایل څخه ورسېږي هلته پورته د غرو را روان یو د افغانستان د مثال د ورګونه د دې علاقو را روان یو د خوراکت د غرو چې پراته وو د غوج را روان سو ورسک د موږ لار ده دغه لار یې وچه ده قرآن راته کړی چې دا لار زه تا ته نه دغه جا داسې رالو داسې د مندوخیل په علاقه راواوښتلو په بلوچستان باندې راواوښتلو دغه جا ته اوس په دې تنګو باندې ولاکه مرغه تلای شي موږ به دا تنګو ته ایسار کوو موږ ته هر تکلیف ده اوبه نه اوبه وي نه واښه هر شي ته موږ ضرورت لرو نه اوبه وي دلته نه واښه تور غرونه وو په دې غرو چې به یو ناولاده ملکونه وو په دې چې به کله پورته تلو کله به کله بیا په دغه لار باندې راواوښتلو بیا خامخا د غرنۍ سیمه وه په دغه غرنۍ سیمه کې خو د شپې تګ وو ستوماني وه ستړیا وه تنده وه د کوچنیانو چیغې وې بس بېخوبي وه بیا په دغه لار باندې راواوښتلو بیا راله اوس مخته ځکه واپس نه تلو واپس به تللي وو د موږ خره او مال دومره کمزوري سوي وو که واپس تللي وای موږ یا چې بیا مزل نه سوه کړی یا چې د خره د هلته او د مال د هلته ختمېدو ځکه له منځ راغلي شاته ولاړ چې د واښه بیخي نه وو ډېر سخته دوکلي وه واپس بیرته نو ځکه نو اوس ډېر تغیر پکې راغلی وو دومره تغیر راغلی وو مخته خو مثال دی و د موږ خپل کور وو دغه موږ خپل کور وو پاکستان افغانستان موږ خپل کور وو موږ څومره یو افغانستان ته تللي یو اوس بارډر ته رالو موږ بارډر باندې نه پرېږدوي موږ شناخکاټونه لرو موږ شناخکاټونه نر ښځې ټول شناخکاټونه لرو ولې د حکومت نه پرېږدوي په د بارډر باندې څه شناخکاټ لرو اور شی لرو موږ د څه دپاره نه پرېږدوي موږ به اخر څرنګه کوو اول په دې ما سړي پورې 600 پسه مال در راپورې دا زه په پاکستان چې چیرې وپیایم په کوم ځای چې وپیایم زه افغانستان ته بور نه ځم دغې ما سره هېڅ چاره نشته زه بیا لا خرڅوم ورکوم بیا په تاوان بیا ورکوم او لا به زه افغانستان ته خیزم कि ज़राए माश का ज़्यादा इन्हिसार जो है माल मवेशियों पर है लेकिन इसके साथ साथ ये लोग छोटा मोटा काम भी करते थे मसलन पंजाब से ये गुड़ कपड़ा औज़ार मिठाइयाँ शक्कर वग़ैरह लाकर अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँवों शहरों में बेचते थे वहाँ से फिर मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ कुरत देसी घी के साथ साथ जो है हंज जो एक कीमती जड़ी बूटी है लाकर पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में बेचते थे دا په دې رقم سره کوئی ساده واده خو نو واده له لري چې خلک مثال له جو بجب خلک راځي کورونه په جو باندې مثال د باج کورونه مثال تر دغه هم آزادي په سمبازه باندې وي بس سره خبر شي چې پلاني واده ده بیا دا واده ته خلک راځي چې بیا په داسې سیمه کې سره دا کډې ټولې راولي دا کورونه یو ځای سره واړوي بیا دا واده تیر کې د واده مراسم سي په ځای کې یا چې بیا ځي هر سړی په خپله مخه ځي او کوم چې د خیرات کار د مثال یو مړی وسي خیرات هم دغسې راځي سره جمع کېږي بعضې نیمه کورونه راوړي بیا هلته واړوي بیا هغه خیرات تیر کړي بس هغه میلمانه وي که د خیرات کوم خلک راغلي وي بس د هغوی خدمت وکړي اتې بیا هر څوک په خپله مخه باندې په خپل ځای ته ځي
ډول خو دغه د موږ په اسلامانځو خلکو کې ډول نشته او دغه نوره دغه ساده میله شته دغه ساده میله شته پکې او ډول نشته پکې په نورو خلکو کې دغه شیان شته په دوتاني خلکو دا ډول ډېر رواج ده د موږ په خلکو کې نه ده رواج او د زنانه دغسې یو شی پیدا کړی بس کله کله ورې څوک غږ اروي بس دغه شی پیدا کړی وي څه بولي بس هغه شی نو هغه شی وي ورسره او د مردانه ورسره دغه شی نه وي ساده یو ساتیری وي دا ځوانان او دا خلک سره پې باندې راټولي بس خپل ساتیری کې ان لوگوں کے لیے دو چیزیں ضرور ہونا چاہیے یا تو یہ کہ یہ دونوں ممالک مل کر ایک ان لوگوں کے لیے ایک پلان بنائیں اور ان کو سیٹل کرائیں کہیں بھی ممکن ہو جہاں بھی ممکن ہو ان کو سیٹل کرائیں اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان لوگوں کے لیے مختلف جو پرانے روٹس ہے اس کو کھلا چھوڑ دیں ان کو باقاعدہ اجازت دیں ان کے لیے ڈاکومنٹس وغیرہ کا بندوبست کریں کیونکہ یہ انسان ہے اور یہ ایک خاص فیصد میں ایک آبادی ہے تو ان کے رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ماحول میسر ہو جو ان کے لیے ضروری ہے بهرحال اوس مخته روان یو پسې کته ځو دا د مستخیل کې به څوکه سو تر تبشیر شریفه به ورورسي و مخته به ولاړ سو پسې چې به الله علم رباني لري اوس فرق پکې راغلی و اوس ډېر تکلیف ورې داسې آزاد اوښتو آزاد تلو راتلو مثال چا تکلیف نه راکاوه اوس یې دا 2-3 کال یو څه فرق و پکې خو دغومره تکلیف نه ده پې باندې راغلی لکه دا 100 کال موږ دا فکر کړی زه نه پرېږدي پورته نه پرېږدی ati că mă su că șede mici că mală mă să pe Pakistan ce de خو نو سزلی په حکومت باندې واز په بیا خو واز شایم موږ ولا کړل دا سانه یم موږ ولا کړل دا تکلیف خراته ورسا وسلار را باندې نور یم مست دا سانه یم مست نه درسیدل حکومت مست څه شي سره تکړی وای خو موږ مو یو ځوان پیل کړو په کړو اته ماجه غیزه څو زره خلک را روان دي نه دي نه خیر نو زه نور څه ویل غواړم څه د وسی ته څه د وسی دا غواړو چې موږ ته دا ستونزې لږ حل کوي سي دا د مستسري سمې سي که د پاکستان نه یو خو راته ودې وایي چې پاکستان نه یې لرې سه ورک سه مه راځه پاکستان ته مه راځه یمن د پاکستان یمن د دغه خاورې یمن د دغه علاقې موږ دغه یو سوال کوو اول یې تا ته بل بیا حکومت ته کوو چې موږ ته د دا لارې لږ توکمنې سي موږ ته د لږ اسانۍ جوړ سي